څېرې د نړۍ د مشهورو څېرو پیژندنه او ویاړونه. ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل؟ د دوی د بریا راز په څه کې و؟ څېرې د اتلانو هنداره. د بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو د څېرې خپرونې مینوالو السلام علیکم. خوشحاله یم چې د څېرې له یوې بلې خپرونې سره ستاسې په جوړ کې یم. په دې خپرونه کې موږ د سیمې نړۍ او هېواد مشهورې څېرې درپېژنو او د ژوند په اړه معلومات راکوو. په نننۍ خپرونه کې مو د نړۍ په کچه یو مشهور لیکوال او د نوبل جایزې ګټونکی در معرفي کړی دی. دا چې دا شخصیت څوک دی د څېرې په نننۍ خپرونه کې اورو. درنو اورېدونکو، فرانسه داسې یو هېواد دی چې ادبیات په نړیواله کچه لوستونکي او مینهوال لري. په نننۍ خپرونه کې مو د همدې هېواد مشهور لیکوال پاتریک مودیانو در معرفي کړی دی. د دې لیکوال د ژوند په اړه نور معلومات د څېرې په نننۍ خپرونه کې. پاتریک مودیانو د 1945 کال د جون په 13 د پاریس بولنی بیلانکور نومې سیمه کې زیږېدلی دی. مودیانو د فرانسې په ادبیاتو کې وتلی نوم دی چې آثار یې د ادبي برخې د ناقدانو له هرکلي او تحسین سره مخ شوي دي. هغه په 1908 زیږدیز کال کې د ګانکور جایزه او په 1902 زیږدیز کال کې په ادبي برخه کې د فرانسې د اکاډمۍ جایزه اخیستې ده. هغه په پاریس کې وزیږېد. پلار یې البرت مودیانو په اصل کې ایټالوی و، په فرانسه کې استوګن شوی و او کشیش و. د پلار له طرفه یې کورنۍ تر یوناني مذهبو سترو کورنیو پورې رسیږي. مور بیا بلژیکۍ ده او په فلمونو کې رول ادا کاوه. د مودیانو مور او پلار د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال سره معرفي شول، اړیکه یې ژوره شوه او واده یې وکړ. دوی تر ډیره د یو بل څنګ ته پاتې نه شول او ژر بیرته بیل شو. د مودیانو پلار یهودي و، خو کله چې نازیانو پاریس ونیو نو پر یهودیانو یې فشار زیات کړ. د پلار هم په دې جریان کې وځپل شو. پلار یې د نازیانو قوانین ونه منل، نو له همدې امله پوځ هغه یې بې نظامي قرارګاه ته ولېږه او بندي یې کړ. د نازیانو تعصبي چلند داسې و چې نیول شوي یهودیان باید ووژني، خو د مودیانو پلار د یو ملګري په مرسته له دې ځایه خلاصېږي. ډېرې سختې تېروي. بیا د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال هغه په تور بازار کې په پلور او پیر بوخت وي. په ګڼو جنجالونو او ګډوډیو کې ښکیل وي، خو تر خپله مرګه یعنې تر 1908 زیږدیز کاله پورې ان یو ځل هم له خپل زوی پاتریک مودیانو سره سمې خبرې نه کوي او کلونه له یو بله بیل وي. مودیانو یې له خپلې مور سره د سختۍ ژوند تېروي او دا هر څه یې پر شخصیت اغېز پرې باسي چې په آثارو کې له ورایه ښکاري. د ادبیاتو د نوبل جایزې ګټونکی ژان پاتریک مودیانو د 1945 کال د جولای پر 13 پوره 82 ورځې وروسته له هغې دنیا ته راغی چې غربي اتحاد نازي جرمني ته ماتې ورکړه. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اروپا د مادي ورانیو ترڅنګ له یو ستر اخلاقي بحران سره هم لاس او ګریوان ده. د فرانسې انقلاب، د صنعتي انقلاب، د رڼاګانو د څانګو، د فلسفې او تمدن تر ډیوې لاندې د نژاد او مذهب په نامه په میلیونونو انسانان د څارویو په څیر ښکېل شول، ووژل شول او له بشري کرامته یې انکار وشو. د پاریس ښار په لویدیځه څنډه کې د سین پر غاړه چې مودیانو زیږېدلی، همدلته په یو ټاپوګي کې د رینو موټرو فابریکه هم وه چې څښتن یې له ننیواګر جرمني سره همکاري کړې وه. په خپله فابریکه کې ورته جنګي وسایل جوړ کړي وو او له خپلواکۍ وروسته دغه د کارګري نهضت د تحرک سمبول فابریکه د دولت له لوري د ملت په نامه مصادره شوه. د ژان پاتریک پلار البرت مودیانو چې په 4 کلنۍ کې یتیم شوی و، دې ته اړ شوی و چې پلارنی یهودي مذهب پرېږدي، عیسویت ومني او د وینزویلا کاراکاس ته کډه وکړي. وروسته بیا پاریس ته راغی او د لرغونو توکو د پلورلو په کاروبار بوخت شو. د 1940 کال د اکتوبر د 3 قانون ټول هغه فرانسویان چې اصل یې یهودي و له یو شمېر کارونو منع کوي. البرت که څه هم د تاریخ جبر خپل اصل ته ورټېل وهلی و، ځان د یهودي په توګه نه ثبتوي. پټ ژوند غوره کوي چې په ترڅ کې د ناقانونه تجارت پر مټ یو څه شته هم پیدا کوي. مور یې د بلژیک هالنډي ژبې ده. د پلار د پټ فعالیت پر مهال د ژان پاتریک روزنه د هغه مورنۍ نیا کوي چې د مورنۍ ژبې له زده کولو سره هم مرسته کوي. په ښوونځي کې ستر لیکوال او د پاتا فیزیک په نامه د یو ادبي مکتب فعال غړی ریموند تر وزر لاندې نیسي.
پاتافیزیک د میتافیزیک مسخره شوې بڼه په ادب کې نوې تجربې او له منل شویو اصولو څخه سرغړونه د اصل په توګه مني. ژان پاتریک مودیانو له بکالوریا پورته زده کړې نه کوي او لیکوالی ته مخه کوي. Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i litteratur. C'est un grand honneur de vous présenter le lauréat du prix Nobel de littérature. It is a great honor to introduce the Nobel laureate in literature, writer Patrick Modiano. د مودیانو سبک د شخصي او کورني ژوند او د عصر د سیاسي، ټولنیزو، اخلاقي او ادبي پیښو یو ډول مرکب معجون دی چې هم سادهګي لري او هم ژورتیا، هم نیغه خبره کوي او هم د طنز برخه پالي. د لیکنو تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده چې د تیر مهال د تیارو اړخونو سپړلو ته ډیر پام کوي. د اکتوبر پر 9 د نوبل اکاډمۍ مودیانو ته د جایزې د ورکړې دلیل د حافظې د کارولو هغه هنر چې له انسانانو راخیستل کیدونکی دی برخلیک یادوي او پر مټ یې د نازي اشغال دنیا راښکاره کوي. د نوبل کمیټې دا هم وویل چې د مودیانو دنیا یوه خیالي دنیا ده او کتابونه یې د یو د بل د غږ انعکاس دی. د پاتریک مودیانو وروستی لنډکی ناول 160 مخه چې د 2014 اکتوبر په 2 له چاپه راووت په دې کرښو پیلیږي. تقریبا هیڅ لکه د یو خزینده چیچل چې په لومړي سر کې درته ډیر سرسري ښکاري، یا لږ تر لږه تاسې ځان ته په ټیټ غږ همداسې وایاست چې ځان پرې ډاډه کړئ. ټلیفون د مازدیګر د 4 بجو شاوخوا د ژان درګان په ځای کې په هغې کوټه کې چې هغه خپل دفتر ورته وایي زنګ وواهه. هغه د کوچ په تال کې له لمره خوندي خوب وړی و او دا زنګونه چې هغه یې له ډېرې مودې راهیسې له اورېدو سره نه ور اوږدی نه درېدل. ولې دومره ټینګار؟ کیدای شي چې هغه چا چې زنګ وهلی و د ټلیفون قطع کول یې هیر شوي وي. آخر پورته شو، د کوټې هغې برخې ته ورغی چې کړکۍ ته نږدې و او لمر پکې لګېده. د ناول داستان د همدغې د ادرسونو له کتابچې پیلیږي او لیکوال درګان د 2 ځوانانو لخوا د داسې یوې هیرې ماجرا د سپړلو په چاره کې ښکیل کېږي چې ریښې بیا هم د تیر مهال په تیارو کې دي. د مودیانو د سبک لنډې بې تکلفه جملې د کیسې له پرمختګ سره په هر حالت کې مرسته کوي. مودیانو په 22 کلنۍ کې خپل لومړنی ناول چاپ کړ. هغه په خپل ژوند کې له ادبي لیکنو سره مینه لرله. د هغه د مور یو ملګرې د فرانسې مشهوره لیکواله وه. یوه ورځ یې مور دی له دې لیکوالې چې چیکوینیو نومیږي معرفي کړ. دا معرفت د پاتریک لپاره خورا مهم و. دی له همدې ځایه بریالی شو چې له مشهورو ناشرانو سره اړیکه ټینګه کړي، لیکوالي ته تشویق شي او لا ډېر لیکوالان وپېژني. دی په 22 کلنۍ کې بریالی شو چې د همدې میرمنې په مرسته په فرانسوي ژبه خپل لومړنی ناول چاپ کړي. دا یې د یوه یهودي ملګري په اړه لیکلی و، خاطرات و او رښتینې کیسه وه. پلار یې د دې کتاب تر خپرېدو وروسته پر مودیانو سخت غوسه و او غوښتل یې د هغه ټول کتابونه له بازار راټول کړي. له دې وروسته د دواړو ترمنځ اړیکې ښې نه وې. یو ځل مودیانو له خپل پلار مالي کومک وغوښت. دی لا 22 کلن و خو پلار یې غوښتنه رد کړه. بل ځل بیا د مور په هڅونه پلار ته ولېږل شو چې مالي مرسته ترې واخلي، خو د پلار ملګرې ښځې یې پولیسو ته زنګ وواهه او دی یې په ګوتو ورکړ چې ګواکې له دوی په زور پیسې اخلي. د مودیانو یې پلار له همدې عمله نه خوښېده او د پلار له اړخه یې ژوند تریخ و. د مودیانو لومړني لیکلي ناول ګڼې جایزې واخیستې چې وروستی هغه یې په 2010 زیږدیز کال کې په فرانسه کې واخیسته. مودیانو له همدې وروسته لیکوالي د خپل ژوند برخه وګرځوله او تر دې دمه یې 30 آثار لیکلي دي. مودیانو جالب شخصیت لري. ډیر کم به هغه په رسنیو او عامه ځایونو کې ووینئ. داسې هم نه ده چې هغه د شپه ورځ لګیا وي ناولونه دې لیکي، بلکې ترڅنګ یې نور ژوند هم کوي، خو د ناولونو په لیکلو کې له پوره دقته کار اخلي. هغه دقیق سړی دی، شهرت یې نه خوښیږي، هر ځای ناسته ولاړه خوند نه ورکوي، خو غواړي کار یې دقیق او د ډاډ وړ وي. هغه په خپلو ناولونو او داستانونو کې تر ډیره د هویت پر مسله باندې راڅرخي، د انسان روان ته لاره کوي او د انسان رواني اړخونه راسپړي.
مودیانو په نوره نړۍ کې دومره مشهور نه و ځکه په فرانسوي ژبه یې لیکل کول. هغه چې کله د 2014 زیږدیز کال د نوبل جایزې ګټونکی شو ډیرو ته د حیرانتیا وړ خبره په تیر انګلیسیانو ته دوی حیران وو چې د دې سړي آثار یې لا لوستي نه دي خو هغه د نوبل جایزه ګټي. د دې بل لامل دا هم دی چې دی د شهرت مینوال نه دی. مخکې مو هم وویل چې نه غواړي مشهور وي، له رسنیو سره خبرې وکړي، محفلونو کې وي او هسکې ټیټې واوري. دی یوازې هغه مهال راڅرګندېږي چې کتاب یې له چاپه راووځي یا بیا د ویشلو او خپرېدو لپاره محفل جوړ شوی وي. خو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې مودیانو به په فرانسه کې مشهور نه وي. خبره برعکس ده. هغه په فرانسه کې نوموتی اوالي لیکوال دی. فرانسویان یې سخت مینوال دي او د ده اثار زرګونه ټوکه چاپیږي او خپریږي. یو بل خبر چې د مودیانو په اثارو کې د هغه د اثارو داخلي او معنوي پیچلتیا ده. په دې معنی چې یو خو هغه شعر ته نږدې نثر کاروي، په دې معنی چې یو ډول ځانګړی وزن لري. بل دا چې په اثارو کې تر ډیره هغه څه چې په ظاهره لولو یو بل داخلي او رواني بود هم لري چې هر لیکوال او ژباړن د مسایل نشي لیکدولی. هغه یو ځانګړی سبک لري چې همدې سبک دی ممتاز لیکوال کړی دی او د ښو لیکوالانو په قطار کې درولی دی. له همدې امله د نورو مشهورو لیکوالانو په پرتله د مودیانو ډیر کم اثار نورو ژبو ته ژباړل شوي دي، ځکه هغه یو ځانګړی سبک لري، یو بل فکر لیږدوي، داستان یې څو اړخونه لري، رمزونه او رازونه پکې دي او په حقیقت کې یې یوه بله نړۍ خلق کړې ده. د دې لیکوال یوه بله ځانګړنه دا ده چې د فرهنګ، ادبیاتو، تاریخ او فرانسې په اړه پراخه مطالعه لري. د مارشل پروست او لوی فردیناند د اثارو مینوال او لوستونکی دی. د دې لیکوالانو اغیزې په اثارو کې لورایه ښکاري. The Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French author Patrick Modiano for the art of memory which he has evoked the most ungraspable human destinies and uncovered the life world of the occupation. And he believes in, he says, there are corridors of time in specific places. There are corridors in times that you can, that opens up. And that you can walk through them and you can meet yourself. د مودیانو اثارو ته کتونکي وایي چې هغه تر ډیره په خپلو اثارو کې پر تیرو خاطراتو او یادونو تمرکز کړی دی. هغه د حافظې د کارولو ماهر هم بولي، ځکه تر ډیره یې هغه یادونه او خاطرات ناول کړي دي چې په خپل ژوند کې ورسره مخ شوی دی. د دې ترڅنګ د فرانسوي هویت د ساتلو او پاللو لپاره هم اثار ځانګړی ارزښت لري. هغه ته تر ډیره د هویت او حافظې لیکوال هم وایي. دی له ابهام او پیچلتیا سره مینه لري. په ناولونو کې د جملاتو تر څټ څو معناوې پرتې وي. د مودیانو په خبره له دې مسئلې خوند اخلي او په حقیقت کې دغه ډول لیکل اسانه کار هم نه دی. Et en Suède, ce pays auquel je suis attaché par l'esprit et par le cœur. Tax mycket. هغه په اثارو کې عالی ادبیات کاروي، هیجاني جملې راوړي او مخاطب په ډیرو مواردو کې حیرانوي. دی د ژوند پر روانو واقعیتونو ډیر تمرکز کوي. په خیالاتو کې هغه مسایل تحلیلوي چې ورځني ژوند کې ورسره مخ شوی دی او باید حل ورته پیدا شي. یو بل څه هم د مینوال ډیر کړي دی او هغه دا دی چې په تیاره کلونو کې په پوره بریالۍ توګه د فرانسې حالت انځور کړی دی. د اثار کلولی نو د جګړې د کلونو انځور مو سترګو ته نیغ درېږي. د دې ترڅنګ یې که تاسې اوسني اثار ولولئ نو داسې به فکر کوئ چې په پاریس کې روان یې او کوم څوک هره کوڅه او هر تاریخي ځای درته معرفي کوي او ته یې وینئ. مودیانو ته د معاصر وخت مارشل پروست وایي. د نوبل اکاډمۍ چې کله د نوبل ادبیاتو جایزه ورکوله نو په لیکلي متن کې ویلي پو موږ د اوس زمانې پروست ته جایزه ورکوو. مودیانو د مارشل پروست په څیر د انساني ژوند بنسټیزو مسایلو ته اشاره کړې ده. د بشري ژوند د ښه کېدو لپاره یې نظریات وړاندې کړي دي. د تیرې زمانې د برم او انساني عظمت د ژوندي کولو لپاره هڅه کوي.
دی وایي هڅه کوي لنډ او ساده ناولونه ولیکي، مخاطبین خوشحاله وساتي، اړیکې ورسره ولري او نوی فکر خپل کړي. له همدې امله د یو نوبل بنسټ ستایلی دی او جایزه یې ورکړې ده. د یو نوبل بنسټ هغه ته په 2014 زیږدیز کال کې په بشري ژوند کې د مهمو او اغېزناکو ناولونو د لیکلو له امله د نوبل جایزه او 1.1 میلیون ډالر ورکړل. دې مسلې بیا مودیانو ته په نړیواله کچه شهرت وروباښه. مودیانو لا هم لیکل کوي، د ژوند لپاره لیکي، د انساني فکر لپاره لیکل کوي او هڅه یې دا ده چې بشر خپل اصلي هویت وپالي، جګړې پرېږدي، بشر ته درناوی وکړي، خپلې ستونزې حل کړي. هغه ادبیاتو ته د مینې او د ژوند د برخې په سترګه ګوري، لیکل کوي، آرام لیکل کوي، بیا یې ګوري او په ډېرې سختۍ د دې زړه ښه کوي چې یو کتاب چاپ ته واستوي. درنو اوریدونکو، د څېړنې نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې.